بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم اي خلقوا يريگی در رب خپلنا ان زلزلة الساعة شيء عظيم بشکا زلزلة دا قیامت یولوی انقلاب دے يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت کله چې اوویني دا غافله بشي پریک بدی هر یو پی ورکون کی مور بچی خپل وتزع كل ذات حمل حملها او بغرزی د کمی مودی هر یو حملدار سیز حمل خپل وترى الناس سکارا خلق بته اوویني چې نشه دی وما هم بسکارا نشبنی ولكن عذاب الله شدید خود الله عذاب بڑیر سختی ومن الناس وبعض دخل من يجادل في الله بغير علم دا الله په ذات کې بحث کوي بغیر ثبوتا ويتبع كل شيطان مريد او تابع شوی دی د هر شیطان سرکشا كتب عليه انه من تولاه لیکلی شوی دی د دې لپاره چا چې نافرمانی وکړه فانه يضل او بشکا اغا بیلار شو ويهديه وبخول شي اغا الى عذاب السعير اغا لارا دا عذاب گرم الله پاکوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلق توایا چې ویریږي در خپلنا چونکه منګه چې سوره انبیاء اختتام کو نو منګه په دې خبره باندې کړو چې واحد د الله ذات ته الله واحد لا شریک دی په مخلوق کې بل څوک داسې نشته چې هغه د خالقیت صفت ولري بلکې ټول صفات چې کوم دي هغه خاص الله لري دي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا الفاظ منګه وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي زه د الله مدد طلب کوم په هر یو دروغجن باندې چې هغه د الله په ذات کې شریکانان جوړي سوره حج دا هغه صورت د قران مجید چې د مختلط وي مختلط هغه صورت ته وي چې هغه مکی او مدني چونکه اکثر آیاتونه مدني دي په دې وجه موږ ته صورت مدني وایو لیکلي مو ته مدني دي لیکن د ته مختلط وي ځکه چې ردی س آیاتونه هغه په مکه کې نازل شوي دي سو په دوران هجرت کې نازل شوي دي او سب بیا په مدینه کې نازل شوي دي نو په دې وجه د ته مختلط وي چې اختلاط ته پکې د آیاتونو چې سم کې دي سم مدني دي په دې کې د الله پاک د وحدانیت او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رسالت ذکر دی او چونکه د حج احکامات دی پکې په دې وجه باندې د دې هغه ټاپک چې کوم دی نه حج کې خو دې شو ټوټل پکې 78 آیات لري دوه کم اتیا او 1291 په دې کې ټول کلمات دي یعنی نه کم 1400 کلمات دي پکې حروف چې کوم دي اب کې 5075 دي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام او یا خلق ته یا ایها الناس ایها الناس دا چې کلم خطاب کوي الله پاک نو دا د مکی خلقو ته کوي ځکه چې هغه چاته الله خطاب کوي د چا چې اکثریت په مکه کې بیا د خلق کې ځکه وي چې لا مسلمانان پکې دومره نو د الله وی حضور دی خلقو ته وایا اتقوا ربکم چې د خپل رب نه ویریږي ولی ان زلزلة الساعة شيء عظیم بشکا دا زلزله د قیامت چې کومه ده دا یو ډیر لوی انقلاب دی د مفسرینو په دې کې اختلاف دی چې د دې زلزلې له مقصد هغه کومه زلزله ده ځکه چې زلزلې درې قسمه به راځي یو به زلزله به راځي چې کله نور هغه د قبلې نه راخیږي د هغې نه مخکې به زلزله راځي یو چې کله قیامت شي نو زلزله کېږي به او یو به د قیامت نه لږه مخکې زلزلې چې قیامت ته هغه فضا همواره شي درې زلزلې وي نو مفسرین وایي د دې نه مقصد دوه زلزلې دي یو زلزله هغه چې کله نور هغه لا د قبلې نه نه راختري د هغې نه مخکې به زلزله راشي بیا به نور د قبلې نه روخیږي نو د هغې نه پس به نه د چا ګناه قبلېږي او نه به د چا ثواب قبلېږي بس فیصله به وشي هغه دور به چې بیا به دا خبره واضح شي چې قیامت ته لږې رځي نو بس بیا چې خلک په کوم دین باندې دی په هغې باندې به په کافر باندې به ښکاره کافر او په مسلمان به ښکاره مسلمان ولیکلی شي بیا به پکې د ګناه او د ثوابو د قبلېدو او د معاف کېدو او د توبې هغه دروازه بند شي نو دا یو زلزله چې کومه ده دا د هغې نه مخکې ده او یو زلزله هغه ده چې کله الله پاک دا دنیا ختمه کړي چې دا کوم خلک سلک ډېر پاتې
نو چې کلمه ختم شي نو د کلمې نه پس به الله پاک دا مخلوق هم ختم کی هغه به یو ډېره لویه زلزلې چې هغې سره به ټول ځمکه اسمانونه دا ټول دې کې به تبدیلي را شي ځمکه به ووړي انسان به پاتې نه شي او هسې زلزله ویلی شي یرې ده نو بعضې مفسرین وایي د دې نه مقصد د قیامت هغه یره ده چې فزع الاکبر موږ ووایي چې الله پاک وایي دي به زه وساتمه د هغه لویې یرې نه چې لا حساب کتاب به نه شروع شوي او هر چا سره به یرې چې کېږي بس نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دې ته ووایه چې دا یو ډېر لوی عظیم انقلاب دی څنګه یوم ترونها ته به ووینې په دغه ورځ یعنې دغه ورځ به داسې الله پاک د لیدو نه مقصد څه دی چې که چېرې ته موجود یې نو دا حالات به په خپلو سترګو ووینې الله وایي داسې به کېږي تزهلو غافله به شي يیر به شي پرېږ به دي کل مرضعة عما ارضعت پی ورکوونکي مور بچی خپل که د انسانانو وي او که د حیواناتو وي حضیرو ځکه چې مور خو اسم په بچي باندې مې نه خو چې هغه پی خوري نو پی والا ماشوم د مور بالکل نه وي او د هغې هغه یره به دومره عظیم وي چې دغه به بالکل هیر شي وتضع کل ذات حمل حملها او وبغورځي هر یو حملدار سیز حمل خپل که د څلوېښتو ورځو حمل وي نو هم به یې وغورځوي ولې د یرې نه اکثر چې کوم دی نو داسې کېږي چې کمې زنانه حملداري نو د هغې په مخ کې چې داسې د یرې او د خطرې خبره وشي یا داسې ناڅاپه چې کوم دی نو د ماکه وشي نو د هغې د یرې د وجې نه حمل وغورځېږي غیر اختیاري طور باندې لکه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه واقعه په دې کې ډېره مشهوره ده مونږ ویلې ده چې کله هغه زنانه عمر رضی الله تعالی عنه چې هغې باندې شکایت شوی و چې یاره دا چې کوم دی نو دا بدعمله ده الزام پې لګېدلی عمر رضی الله تعالی عنه چا کله راوغوښته نو د هغې په خېټه باندې د شپږو میاشتو حمل و چې هغې ته یې ووایي عمر دې غواړي د هغې حمل ضایع شو یو لویه مقدمه ده انشاءالله څه وخت کې به یې ووایو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وتر الناس سکارا ته به خلک ووینې چې دي نشه دي دا خلک به داسې بېخودی دا خلک به داسې دا ذهنونه به اوایي چې ته به وې د ایسو نشې کړې دا په ځان نه پوهېږي وما هم بسکارا دی به نشه نه ولكن عذاب الله شدید خود الله عذاب به ډېر زیات سخت د الله پاک هغه قدرتونه چې دي هغه وخت کې ویني دي به وایي کېږي بس موږ به اوس کوو څه زمونږ په باره کې به فیصلې څه کېږي ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم دا د نظر بن حارثه په باره کې نازل شوی دا یو غټ کافر و د الله په ذات کې به بحث څنګه کوو د به وی زما عقل نه مني چې الله یو کېدی شي الله یو نشي کېدی او زما عقل نه مني چې پیغمبر هغه زمونږ نه علاوه زمونږ د خاندان او زمونږ د خلکو نه علاوه بل چا کې راتلی شي او زما عقل دا خبره نه مني چې دا بوتان به شفارسونه کي الله پاک وایي د ده به څه عقل د کې لاول نه عقل شته په ده کې خو لاول نه عقل نشته چې د الله په ذات کې خبرې کوي ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم او بعضې د خلکو نه داسې دي چې د الله پاک په ذات کې بحث کوي جګړه کوي بغیر د څه ثبوته ویتبع کل شیطان مرید ویلی شي د حد اوریدونکي ته سرکشه ته او دې تابعداري کوي د هر یو شیطان که انسي او که جني چې هغه رټلی شوي الله پاک وایي هغه څوک چې هغه تر څو پورې حد ته نه رسېدلي نو زه د شیطان په حواله کوم نه چې هغه باندې حد تمام شي نو شیطان په هغه غالب راشي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې یو ځوان راوستی شو په غلا کې نیسلو عمر رضی الله تعالی عنه وی لاس نه کټ کی مورې رااله مورې په چغو شوه ورته وی یا امیر المؤمنین ړومبې ځلې دی چانس ولا ورکا عمر رضی الله تعالی عنه ورته درې پیرې وی کذبتی ته دروغجنې چې تر څو پورې یو سړی انټرنیشنل شوی نه په خپله ګناه کې الله ته نه پرده نه اوچتي او ما په بعضې کتابونو کې لیدلی دي چې تر څو پیرې یو سړي 40 پیرې هغه ګناه نه کړي د 40 پیرو نه مقصد ډېرې پیرې ده
تر هغې پورې الله پاک مخلوق ته دغه نه پرده نه اوچتي. خو دا کم یو سړی چې په ګناه کې ښکاره شي مقصد دا دی دی پکې د حد نه واوړېدو په یو پیرا دو پیرو باندې په الله پاک پرده اچوي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی نه تر هغې پورې الله پاک د یو سړي نه پرده نه اوچتوي خلکو ته یې نه ښکاره کوي چې هغه پکې حد ته نه رسېدلي دې حد ته رسېدلی ته دروغ وایې دا د لومبې ځل کمزیری. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نو هغه سړی چې هغه د حده وړي بې حیا شي زه شیطان ته پرېږدم شیطان ته په حواله شي به شیطان په خپل طریقه باندې چلوي. کتب علیه نو د داسې سړي دپاره لیکلي شوي دي چې انه من تولاه چې چا د دې شیطان سره دوستي وکړه فانه یضله بس هغه ګمراه شو. شیطان د ټولو نه لوی ګمراه دی او هغه د هغه په لار روان شو. ویهدیه او دې ورته لار ښیي شیطان هم لار ښیي الی عذاب السعیر هغه عذاب ګرم طرف ته چې هغه دوزخ دی چې د شیطان په لار څوک روان شوي دي نو هغه صرف سزا له بوځي ځکه چې په خپله سزا خوري. د شیطان په لار چې څوک روان شوی دی نو هغه چېته فلاح نه ده موندې. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ای خلکو ویریږئ د رب خپل نه ان زلزلة الساعة شیء عظیم بېشکه زلزله د قیامت یو لوی انقلاب دی یوم ترونها که ته ووینې دغه ورځ تذهل بې پروا بشي کله مرضعة هر یو پی ورکوونکې مور عما ارضعت د بچي خپلنا وتضع وبغورځوي بېټی ما کل ذات حمل هر یو حملدار سیز حملها حمل لرا وتر الناس سکارا ته به خلک وینې نشه وما هم بسکارا دی به نشه نی ولکن عذاب الله شدید خو د الله عذاب به ډېر سخت دي. ومن الناس او بعضې د خلکو نه من یجادل هغه دي چې بحث کوي فی الله د الله په ذات کې بغیر علم بغیر د څه ثبوته ویتبع کل شیطان مرید او تابعداري کوي د هر یو شیطان سرکشا. کتب علیه الله لیکلی دی انه من تولاه څوک چې دوستي وکړي د شیطان سره فانه یضله ویهدیه الی عذاب السعیر بېشکه دی ګمراه شو او دته شیطان لار ښیي د عذاب ګرم.